الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم او کما قال. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په حق لا بیانونه چې دا ما شروع کړی دي. د عبدالمطلب خبره مو شروع کړې و. یو پارت کې د عبدالمطلب چې دینو دا یو تر رسیدل چې عبدالمطلب کله دا کوي کنه ستو تاسو ته ما ویلیو یو نظر منلو دغه ټیم کې طالب چې عبدالمطلب چې کله دغه ټیم کې کوي کنه ستو نو د حارث وینه علاوه بل هیڅ یو کس چې د مددگار د امداد چانه کو نو د په دغه ټیم کې نظر منو چې الله تعالی کومه تلز زامن راکړل او ځوانان کړه نظم او زما بازوګان جوړ کړه نو به یو زوی د الله جل جلاله فلار کې چې دین دا صبح کوم چې کله الله تعالی جل جلاله د تمنا فور کړه او لزامن وتور کړه نیو شپه د خانه کعبه مه ته ود یو خوبینی یو کس د توي یا عبد المطلب اوفي بنظرك لرب هذا البيت اے عبد المطلب هغه خپل نظر چې دی هغه پوره کا د دې کور د غرب د پاره چې تا کم نظر منلو. عبدالمطلب چې کله د خوب را پاسې دونو ټول ځامن ځان لمخې ته کېنول او د دې خپل نظر چیرې ما د یو نظر منلو او د دې خپل خوب خبرې وته ورکړو چیرې د خوب مې وصولې دو نو ټول سامانو وته په یو زبان باندې وي په یو ځای وته ټول ویلې او فی بنصرک وفعل ما شئت تخپل نظر پوره کو سجده دی وړو غواړي هغه وکا. عبدالمطلب د ټول زامنو په نوم باندې قران دازي چې دنو دا واچوله. اتفاق ته ګورا قرع د حضرت عبد الله رضی الله عنه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام والد محترم دی د حضرت عبد الله په نوم وروته چې دا عبد الله عبد المطلب تر ټول نزيات محبوبهم دا عبد الله لاسیونه وو او د قربانې زه ته روان کله چې قربانې طرف ته روان دی او چاړې راوغستا نو د عبد الله خويند چې دین د جړیو چغي وي هغه یو خور आवाज ورکړ چې اے بابا تاسو کار وکړئ چې یو لسو خان چې دی د عبد الله سره په قرعه کې واچو او یو خو خان د کوچره قرعه د خانو په نومرو ختنو خان ذبح او زمون روډ چې دین دا پرې لسو خان یو طرف تکړه او دا چې دینه بل طرف ته کړو چې خورې عواچو د په لاس نو سر باندې چې دنو دارا خطا بیا به له سوخان سیوا کول او په دغه وخت کې خون بها چې وا یعنی قتل چې بچاغو کړو نو د هغه بل له سوخانو لکه څنګه اوس په دې زمانه کې سلو خان دي نه هغه ټیم کې له سوخانو به چې قرا واچو ولا نو بیا شلی وسره وتل بیا د عبد الله په نوم راختا د دې پورې جلس لس پیسې واکول او قرب د عبد الله په سر راختا خو چې کله سلو خان پوره شو بیا قرآن واچوله نبیا قرآن چې دنه د خانو په نوم راختا هغه وخت عبد المطلب او سونه خلک حاضر ونو هغه د الله اکبر چغواله او خوین نو چې دین خپل رور دا اوچت کړو او عبد المطلب چې دین هغه سلو خان د صفا مروه په مابین کې داغه په درمیان کې چې هغه ذبح کړل. ابن عباس رضی الله عنه فرمای دا د عبد الله نامه او د عباس رضی الله عنه زوی دی فرمای چې اول دی چې ندی مقدار د لسو خانو د ټول نړمبه عبد المطلب د قریش او تمام عرب سنتو کې تمام عربو کې دا سنت جاری کړه چې یره د یو کس دیت چې دنه دا بسلو خانوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله تشریف وروړو ناغي هم د قسلو خان چې د برقرار وساتل دیو جو قوی د وجنا
حضرت عبد الله ته د ذبیح لقب چې دین دا ورکړل شوی دی د دیو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام بزان ته ابن الذبیحین وی یعنی د دو ذبیحین پرزن زوی معاویه رضی الله عنه فرمایي چې یا ما یو پیر د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شوم او ته یو عربي او باندې راغی او هغه په دې لفظ سره نبی علیه الصلاۃ والسلام تاواز وکړو یا ابن الذبیحین نبی علیه الصلاۃ والسلام وخاندل معاویه رضی الله عنه کله دا حدیث روایت کول نه فارغ شو نو حاضرینو کې ته چاته پوسو کړو چې لکه دا دو ذبیحین دا دو ذبح څوک وي نو معاویه رضی الله عنه وته فرمایل دا یو عبد الله واقعا ده یعنی دا عبد الله او دویمه د حضرت اسماعیل علیه السلام. علامه زرقانی رحم الله فرمای قریش بکله په قحط صالح کې مبتلا شو ټول به د عبد المطلب لراغله او دی به په یو غر باندې ودرو چې هغه ته صبیر پهاړ ویلېږي صبیر د هغه په برکت سره به د باران رحمت دعا وکړه او بار بار به دا ویلې چې الله قریش ته مشکلات دي د عبد المطلب په برکت سره حل کړي الله یې رحمت وکړي.